دا کوم راپور چې راغلی دی په میډیا باندې موږ وکتو نو موږ خو د دې مذمت هم کوو ځکه چې دا حکومت او دا زموږ ایټمي ملک دی دا په دې جادو او په دې شیزونو باندې نه چلیږي او که بیا دوی خامخا وایي چې یاره دا دروغ دي نو چې دروغ دي دوی دې لاړ شي او په عدالت کې دې خپله کارکردګي وکړي په عدالت کې دې خپل کیس وکړي چې په عدالت څه فیصله وکړه دا خو آزاد عدالتونه دي او په هر ملک خو عدالتونه ډېر آزاد دي لاړ دي شي په اقوام متحده کې دي وکړي په بل ملک کې دي وکړي په برطانیه کې دي وکړي په امریکا کې دي وکړي دا ټول هسې ګپ و دا باد او غرمو دا ټول د چا پیداوار و چا را پیدا کړي او چا به ورته ښودنې کولې چې داسې ووایه نو په دې باندې کار نه چلېده ځکه چې دا په چوپ منتر باندې نه دا زمونږ ایټمي ملک دی شکر دی زمونږ ادارې ډېرې مضبوطې دي زمونږ ارمي ډېره مضبوطه ده زمونږ الحمدلله زمونږ ارمي په دې وخت کې په یو ټینګ د 10 ملکونو مقابله په جنګ کې کولی شي الحمدلله زمونږ ارمي دونه مضبوطه ده بیا زمونږ عدالتونه چې کوم دي هغه هم ډېر مضبوط دي ډېر ښکلي عدالتونه دي نو هېڅکله په دم درخو باندې په جادو باندې حکومتونه نه چلېږي دم درخوا خو نه چلېږي دغه یو دمګرې دی چې زه کله ناکله فیسبوک ګورم او هغه سره یو دغه یو سړی کېنو ورته وایي ته ماته لږ مونځ ووایه نو مونځ څوم ته به ورایم ټول غلط و بیا ورته وایي چې د ماسخوتن څو رکعته دي وایي 12 نو دا د دم درخو کار نه دی جي سیاست کول دا ډېر ګران کار دی نو سیاست داسې یو څیز لري چې په یو څیز نه پوهېږې که نه نو مه کوه کرکټ دې ټول عمر کړی کرکټ کوه که نه سیاست ته څه لرو وتې ځان هم پې خراب کړو خلک ته هم پې خراب کړلو نو دا اوس چې کوم ځای کې دی چې به دقه ځای اوس ډېر ښه دی دې ټول کردار یې غلط دی او نو بس نور داسې څه نشته خو زه دې خلکو ته وایم چې صحیح سړی او غلط سړی د دې پہچان وکړئ دا خلک ګمراه کوي او دا کمعقل خلک ته ورپسې دي دا روان دی که نه 14 کاله وشو په دم درخوا باندې روان دی او زمونږ خلکو خو نه تعلیم ته حاجت شته نه هسپتال ته حاجت شته نه لارې کوڅې ته حاجت شته بس په دم دوا باندې هر څه چلېږي